بسم الله الرحمن الرحیم. د خیبر ترجمان قدرمندو کتونکو السلام علیکم. سنگرخان ما باور لرم چې روغ جوړ به یې او خوشاله به یې. قدرمندو کتونکو نن را سره د پاکستان تحریک انصاف د 400 د ان 23 د 23 MNA ملک انور تاج صاحب ناسته. ملک صاحب خیبر ترجمان ټلویزیون لا د وخت ورکولو ډېره زیاته مننه. ډیره مهرباني جی. نن به مونږ د ملک صاحب نه څه تپوسونه کوو چې کوم دا حلقه ده د هغې په سیاست په حوالې سره. ملک صاحب ناس په مټه کې وي او FIR پې د اسلام آباد د ډي چوک د درنې کټ کېږي. په دغې حوالې سره به ورسره خبره کوو. د ملک صاحب موازنه په ترقیاتي کارونو کې اکثر د هغوی مخالفین یا خلک د آفتاب احمد خان شیرپاو سره کوي. ګورو به چې دغه موازنه جایز ده ناجایزه ده. دغې حوالې سره به خبره کوو. نور چې کم د تنګیر هسپتال څه ایشوز دي په هغې به خبرې کوو. ملک صاحب اول خو راته دا ووایي چې چینک درته یاد دی که نه؟ ظاهره خبره ده. چینک خو زموږ د پښتنو هم یو نښه ده او بل په د هغې په دغه نښه باندې ما د دې حلقې خلکو ډېر غټ عزت راکړی. ملک صاحب د چینک په سمبل باندې الیکشن کول او د هغې نه مخکې د بیټ په سمبل باندې الیکشن کول، هغې نه مخکې به هم خلکو دا وی چې یاره د پاکستان تحریک انصاف هغه خلک چې کوم عمران خان نامینیټ کړي یا پارټي نامینیټ کړي نو هغوی ته به هېڅ قسمه د فیلیر څه چانسز نه راځي. هماغه شان ته کې وشولله. څنګه محسوسوئ په دواړو کې درته په دواړو باندې د الیکشن کولو کې درته څه فرق څه مشکلات؟ ظاهره خبره ده مخکې الیکشن چې کوم 2018 په 18 الیکشن کې موږ ته د حکومت طرف نه یا د سټیټ طرف نه څه داسې تکلیفات یا مشکلات نه وو. خلکو موږ سره مینه وکړه. عمران خان سره سپیشلي او د عمران خان په چې کومه نښه وه انتخابي بیټ د پاکستان تحریک انصاف په هغې باندې موږ له پړوندي ځل باندې چې دې حلقه کې چا 35-36 هزار روټ نه و کراس کړي او پړوندي ځل یې 63 هزار روټ ما ته راکړو او یو بار دغه سره لیډ سره موږ ته کامیابي میلاو شوله. د هغې نه اوس دا اوس الیکشن چې کوم 2024 والا په دې کې مسله دا وه چې یو خو موږ باندې د سټیټ طرف نه انتهایی ظلم جبر FIR مختلفو کورونو چاپې ریډز کاروبارونه بندېدل روزګار بندېدل په ګیدرینګ باندې پابندي لکه هر قسمه چې څومره متشدد او د سټیټ طرف نه څومره وایلیشن کېدی شو په موږ باندې وشو. بیا په دغه دوران کې موږ سره جوډیشري چې کوم اوس د چیف جسټس ریټایر شو قاضي فایز عیسی د پکې بالکل پارټي جوړه شوله او د پاکستان تحریک انصاف خلاف په داسې ټیم کې د شپې په 12 بجې باندې فیصله وکړله چې زموږ انتخابي نښې موږ نه بیټ دلته پېښور کې په هغې کې چونکې زه دا خبره ستا په علم کې راوستل غواړم چې د پټیشنر د بیټ او د انټرا پارټي زه وم د حکومت د پاکستان تحریک انصاف طرف نه په پېښور های کورټ کې چې کیس فایل کېدو نو هغې کې پټیشنر زه وم د پارټۍ طرف نه. هغه ټیم کې زه نایب صدر وم صوبۍ نو ما ته پارټۍ مشرانو دا حکم وکړو چې ته پټیشنر شه. بیټ کیس موږ په پېښور های کورټ کې وګټه. بیا دوی لاړ سپریم کورټ ته الیکشن کمیشن والا لن کې الیکشن کمیشن له فریق نه جوړېده. بس الیکشن کمیشن هم فریق شو. بیا چې هلته لاړو فایز عیسی موږ سره چې کوم ظلم کوم جبر وکړو چې د شپې په 12 بجې د موږ نه سیمبل واخیسته. بیا پکې زموږ پارټۍ فیصله یو بله پارټي رجسټر کړې د بیټسمین نښه وه. هغه سره هغه د بیټسمین چې کوم چیرمین و هغه یې غوا کړو هغه یې ډک کړو په هغې تشدد وکړو او هغه مې مجبوراً پریس کانفرنس یې پرې وکړو. هغه نښه هم لاړه. نو په دغه ټیم کې لکه موږ ډېر زیات خفه هم شو مایوسي هم راباندې راغله خفګان هم راغلی درد هم راورسېدو خو د خلکو همدردي هغې په الټه د دوی خو پروګرام دی چې موږ به دې ته نقصان ورکړو خو د خلکو همدردي موږ سره دومره زیاته شوله چې دوی به څومره ظلم کوو هغومره به خلکو همدردي موږ سره زیاتېدله. نو چینک نښه چونکې موږ په شریکه په ټول ډسټرکټ 400 یو نښه خوښه کړې وه چې جوش نښه چې یو چې کوم هغه د کړۍ والا څه
هغه نه موږ مشترکه تور خوخه کړله او هغه موږ رایټ مو په رولز کې او په قانون کې د الیکشن کمیشن په رولز کې دا دي چې یو ایکس پارلیمنټریان او آزاد کاندیډیټ آزاد کاندیډیټ الیکشن کې هغه چې کوم نه غواړي دا فرست رائټ راغلی دی هغه رائټ موږ نه واخیستې شو نه به تقسیم شو به راته و نه نه خولې اخیری ټیم پورې دی چې کوم زمونږ اورو هغه دومره پریشرایز کړو چې هغه ته دا ویلي چې دا خپل نه خبره مرته نه خوي خو زمونږ ځان له به په درې سالو ورځې پس تلته الیکشن کې ټیم کوم ځان تم نه معلومه کړ چې زمونږ نه کوم یو دا او دیم کنفرم کولم چې څنګه چې په اخیری ټیم کې را پسې بدل نه کی او الله دې خلکو سره خو کی چې دا غي باوجود هغه چانک نه هغه داسې پسې وګرځېدل او داسې مخرونه په وویل چې هغه 63,000 روټي په 51,000 روټونو کې خانوات کو ملک صاحب تاسو ذکر مو کړ چې د خلکو همدردي وه په داسې وخت کې الیکشن کول چې د پارټۍ پورا قیادت په جیل کې دی ورکران په جیل کې دي هغوی ته د الیکشن کمپین اجازت نشته دی چې په کوم ځای کې 12 کسان راټولیږي هغه هم په جیل کې اچولی کېږي FIR پې کټ کېږي د دې ټولو حالاتو باوجود د پاکستان تحریک انصاف امیدواران په تھرو آؤٹ د کنټري بله خبره ده چې بعضې ځای کې د هغه سیټس واخیستلی شول نو دا د پاکستان تحریک انصاف MNS MPS الیکټ کول دا تاسو څه ګڼئ د عمران خان دغه نظریې یو اثر دی په دې خلکو باندې که نه د هغه د پارټي چې د سفر شوې وه سمپتي یو وجه وه یا په دې خلکو کې اویرنس راغلی دی درې وانه خبرې وي چې اول خبره ده چې دا قوم کې مخکې اویرنس نو عمران خان داسې یو لیډر رالی چې په دې قوم کې اویرنس 75 سال بعد یا 74 سال بعد په دې پاکستاني عوام کې دومره اویرنس رالی چې دې نه مخکې ټول خلک بې خبر وو دویمه خبره دا ده چې د عمران خان چې کوم ویژن او نظریه و هغې سره قوم ولاړ او دریمه خبره دا ده چې د دې کوم ظلم او جبر په موږ باندې وکړو نو هغه همدردۍ وټم موږ سره و د دې خبرې نه موږ انکار نه کوو موږ سره د خلکو د همدردۍ وټم و ځکه چې لیډر یې زموږ په جیل کې اچولي وو هغه سره ظلم او په دغه ټیم کې څومره د افسوس خبره چې الیکشن ته 4 ورځې یا 15 ورځې 18 فروری 8 فروری باندې الیکشن نو یو ورځ باندې ورته 10 سال سزا واوروله په بل ورځ ورته 7 سال سزا واوروله په بل ورځ خو تقریبا چې 31 سال او 24 سال سزا ورته په 3 ورځو کې واورولې د عدت غونډې کې یو بهوده کیس کې په توشخانه په کیس کې کله د غړۍ په کیس کې کله د لاکټ په کیس کې خان خلاف غوسه شته نه سایفر دی او لاکټ ته او غړۍ دا قسمه سایفر خو ختم شو توشخانه ختم شو القادر کې سو د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په ژوند باندې دغه په کردار او دغه په اخلاق باندې یونیورسيټي جوړه کړې و او هغه کې غریب ته مفت تعلیم ملاوي ده او 190 میلیون پاوند چې کوم دی هغه سپریم کورټ په اکاونټ کې پراتی دي چې سپریم کورټ په اکاونټ کې پراتی دي دا کرپشن دی کوم دی نه راځي خاص یو بهانه ده یو لیډر دغه پاپولریټي نه د نور پارټي چې څومره سیاسي دي هغه ته دومره سخت دغه دي دا یره کې دي چې زموږ سیاست مکمل دی کس ختم کو نو په څه طریقه باندې طاقتور حلقو سره ځان یو ځای کړی دی او په څه طریقه باندې دغه لیډر ته سازشونه جوړوي او هغه لیډر تاسو وکتل د الیکشن کې تاسو ته څنګه خپوره کلیر ده چې موږ 2/3 میجارټي اخیستې وه 2/3 میجارټي موږ واخیسته هغه د موږ نه جو واخیسته او موږ په پوزیشن کې کېنولو به مخکې ورځو کې 3 MNAs موږ الیکټډ MNAs وو او ریکاونټینګ یې پرې وکړو او 10 او 20,000 روټونه یې ریجیکټ کړه او هغې په ریکاونټینګ کې پیل کړه اوس چې دا کوم 26 امندمنټ وشو په دې کې په بیل کس باندې چې کوم پریشرایز شول او کوم پریشر یې پرې واچو او په هغې کې بیا د پیسو افرونه د لالچ افرونه د کروړونو پورې بیا د اربونو پورې خبرې ورسېدلې او اربونو روپو افرونه کېدل امندمنټ چې هلک د پاکستان په مفاد کې موږ د پاکستان دپاره سیاست کوو د ادنا ورکر نه ونیسه زموږ د لیډر خو د پاکستان د ښه کېدو کوشش کوي نو موږ ولې د هغې مخالفت کوو راشي موږ سره کښېني ډیبیټ دې وکړي موږ سره ډسکس کړي چې کوم د پاکستاني قوم او د عوامو په مفاد کې په هغې دپاره خو موږ تیار او ظلم جبر هغه لا ختم نه دی اوس هم شروع په دې ټیم کې زه موجوده ټیم کې په پنجاب باندې ما باندې 2 د دهشتګردۍ پرچې ما ته معلومات دی د نورو مې اوس پېښور هایکورټ کې
دغه کړه په 14 تاریخ مې دی چې ما نورم وخی چې نورم را باندې څومره پرچې کټ شوي او دا 2 دهشتګردۍ پرچې چې را باندې کټ شولې نو زه په شب قدر کې ناست یم. موږ ته لیډرشپ طرف نه دا حکم و چې چونکې 26 ویاین ترمیم نه 2 کسانو چتئ نو تاسو به څوک هم نه پنجاب ته راځي ټول په پښتونخوا کې کښېنئ احتجاج کې به شرکت نه کوئ. د هغې باوجود هم په دهشتګردۍ پرچې کټ کړل. ملک صاحب داسې د امینډمنټ خبره تاسو وکړله په هغې کې ستاسو څخه خلکو د پارټۍ خلاف هم لاړل چا ووټ د پارټۍ خلاف واچو ګورنمنټ ته سپورټ کو څوک چې وو نو هغوی رانغلل تاسو ته ذاتي طور باندې څه د پیسو افر شوی و کوم قسمه دباو در باندې و د دې حوالې سره؟ یاره دې ما ته خو ذاتي طور بالکل افر راته شوي زموږ تقریبا هر ملګري ته اپروچ شوي ما ته 3 ځل اپروچ وشو 3 قسمه یو ځل ما سره چې کوم ملګري نږدې ناستې دي را سره وي پی ټي آی کوم نږدې کلوز ملګري ما ته دي د هغوی په ذریعه افر وشو. بل چې کوم دی یو بیروکریټ سره راولېږه د هغه په ذریعه راته افر وکړو. نو پیسې به څومره یادولې؟ پیسې د 50 کروړ نه وې بیا 1 ارب ته ورسېدې بیا پسې د هغې نه پس پسې نه نو 1 ارب تاسو اخیستی وو نو ټول نه به مزې کولې دا د دغه سیاست هم بده خبره ده که نه چې که د سیاست من کوو یو خو د قوم د خدمت دپاره کوو او بل د عزت دپاره کوو چې زما عزت پکې نه زه په هغه 1 ارب روپو څه وکړم دومره دال ساګ راته میلاویږي په هغې وخت تېرېږي خو کم از کم د خپل لیډر سره خپل عوامو سره غداري نه شم کولی دې عوامو ما له دا اوټ دې دپاره راکړی دی چې ته به د عمران خان سپورټ کوې او دا اوټ چې دا اوټ ما 26 ترمیم کې اچول عمران خان خلاف ګیره تنګېدل نو زه څنګه په دغه غدارۍ په دغه کې لیست کې ما ځان اچولی وی هر چا ضرورت یې 1 ارب باندې زما د نمسو کلوسو پورې کار ملک صاحب یو تضاد خبره دا ده چې لکه ستاسو چې زه به دا ووایم چې ذاتي او سیاسي دغه دی نه دی خاندان دی نه دی شاه محمود قریشي په شانته کې یو عام ورکر وي سټوډنټ پالیټکس نه راووتې دې ځای ته د عمران خان هغه ستاسو سره زه به دا ووایم چې تاسو کې څه لیدل ټکټ ته د پارټۍ له طرفه ایشو شو نو ستاسو دومره هغه سټانس دی په خپل یو موقف باندې ودرېدلی د 1 ارب روپو هغه افر هم ریجکټ کو حالان که ډېر ښه خلکه دغه پاتې نه شو د شهیدانو وینې په دغې باندې وبخلې په دغه 1 ارب روپو باندې یا څه کم نو دا څنګه تاسو ګڼئ چې د شاه محمود قریشي زوی چې دی نو هغه ووټ وانه چو د هغه یو بل د فیملي ممبر چې دی نو هغه اپسنټ شو دا تضاد ولې دی هغه خو یو دا دعوې کوي چې یاره تحریک انصاف زما دی او زه د تحریک انصاف یم پرسنلی شاه محمود قریشي چې زما د علم مطابق ډېر لایل کس دی په خپله او ډېر ایکسپیرینس کس دی او د سټانس والا کس دی پیپل پارټۍ نه که جدا شوی مو نو په یو سټانس جدا شوي هغه ریمنډې اوس قصه پکې راغلې وه او چې دا پاکستانیان یې مړه کړو دته سزا پکار ده او هغې باندې هغې یو سټانس واخیست او پارټۍ پرې نه لاړې خو دا بدقسمتي داسې راشي چې په بعضې اولاد کې هم ستا داسې کس را پیدا شي چې هغه ستا د فیملي نوم بدنام کړي ما نه ګڼله زیان سره هم زما ښه ملګرتی و زین قریشي سره او ما بالکل ټس زه په دغه څیز باندې بالکل په شاک کې لاړم او په دې باندې هم نه یم خفه چې زیان لاړی زیان دومره سیاسي جدوجهد نشته دومره سیاسي نوم دغه پلار په دې 1.5 کال یا په کم 2 کاله په دې جیل باندې په دې عمر کې چې 2 ځل فارن منسټر پاتې شوی فارن منسټر پاتې شوی دی او هغه یو کوشش او یو عزت او یو د عزت ژوند یې تېر کړی نو د هغه په عزت باندې چې دوی دا څه وکړه نو په هغې راته ډېر زیات افسوس دې کې یو خبره بلې دا کېږي چې یاره دا څه ډیل شوی دی یا څه خبرې روانې دي د شاه محمود قریشي په ترو باندې او په پی ټي آی کې د فارورډ بلاک خبرې کېږي هغې کې به پنجاب چې کوم هغه چپټر دی نو هغه به هغه سایډ ته چې دې خبره کې صداقت شته یا ګوره دا خو د څومره چې دا دغه پارټۍ دي سي مخالف پارټۍ هغوی خو به دا کوشش چې فارورډ بلاک هم جوړ شي دی چې څومره زموږ مخالف قوتونه دي هغوی به ټولو دا کوشش وي چې موږ فارورډ بلاک هم جوړ کړو د پارټۍ کې سپلټ هم جوړ کړو په سوشل میډیا باندې اکثر دا خبره په میډیا باندې اکثر دا ذکرونه چې پارټي تقسیم ده پارټۍ کې دا چل دی پارټۍ کې هغه چل دی خو چونکې حقیقت دې خبرو کې نشته موږ په خپله د پالیټکس سو پارلماني پارټۍ دغه زموږ میټینګونه کېږي موږ له په ګراونډ باندې او موږ ته پته لګي موږ دننه اینو په دې عرصه کې چې په پارټۍ کې اختلاف نشته د فارورډ بلاک څه ذکر نشته سمه داسې یو څوک سوچ والا شته دی چې ګینه هغه دا کوشش وکړي چې عمران خان کاس ته نقصان ورسوي هر سړی که څوک هم دغلته تللی دی اسمبلۍ ته د عمران خان په نوم باندې تللی چې د عمران خان په نوم تللی
او هغه د فارورډ بلاک کوشش کوي ټیک د خفګان هم راځي ګیله هم راځي سیاسي اختلاف هم راځي ملګرو کې هم راځي خو از ا هول پارټي چې کوم دا سپلټ نه ده نه د فارورډ بلاک څخه خبر ملک صاحب پاکستان تحریک انصاف باندې یو تنقید کیږي د سیاسي مخالفینو له طرفه چیرې دا چې د یو د پاکستان چې کوم هغه معاشي ترقي د داخلي دشمنان دي او چې کله دغه سی پی ایک راتلو نو دوی درنه ورکړل چې کله اوس دا وایي د سی او کانفرنس کېدو اسلام آباد کې هغې باندې دوی د احتجاج یو کال ورکړی اگر چې یو پریشر ټیکټیک و د دې نه مخکې په 2022 کې د او آی سی کانفرنس په دلته اسلام آباد کې بلاول یو خبره وکړله چې یاره یہ کانفرنس میں کرنے نہیں دوں گا نو دا تضاد ولې دی چې کله د ځان دپاره یو نو هغه بیا د پاکستان د معاشي ترقۍ یا د هغه چې کوم انټرنیشنل سټیچر دی د هغې ته بیا نقصان نه رسول خو چې کله یو بله پارټي کوي نو هغې ته بیا یو انټي پاکستان پارټي ویلی کېږي هغه تضاد ته په کوم نظر ګورئ چې داسې خبره ده که نه دوی چې دا ملک د تباهي خبره کېږي چې زما نن ملک مقروض دی او زما معیشت خراب دی او د غریب سړي پکې ژوند سخت دی نو د دې ټولو قصوروار دوی عمران خان ګڼي عمران خان ټوټل حکومت څومره کړی 3 نیم کاله د دې کم دا 2 خاندانه چې پکې دي دوی وکړو 46 سال صحیح اوس زما زه په دې خبره نه پوهېږم چې په 3 نیم کاله کې په ما باندې 2 کاله کووډ راغلی او د هغې باوجود زما جی ډي پي ګروت چې کوم 6.5% د پاکستان په هسټرۍ کې دومره نه وتلی د هغې باوجود زما په ملک کې سرمایه چې کومه وه د 70 ارب ډالر نه بل سره دغه وخت چې کوم د انټرنیشنل اکانومیز دی هغې هم کلیپس کړی او جی انټرنیشنل سټرانګ ملکونه هغوی راغورځېدلي او پاکستان یو کمزوري معیشت والا ملک په هغه ټایم کې اوچت شوي په پاکستان کې چې کوم دی په لومړي ځل امن راغلي تاسو ته دا پته ده چې زموږ په خیبر پښتونخوا کې په بلوچستان کې په دې بلډ کې ډېره زیاته بدامني تېره شوله د پاکستان تحریک انصاف واحد حکومت و چې هغې کې خلکو دا مخصوصوله چې زه نن محفوظ یم ما کې به نه دماکه کېږي په ما به نه ټارګېټ کلینګ کېږي نه به څه کېږي واحد دقه یو ټینور په خپل ژوند کې ولیدو چې هغه دا 3 نیم کالو معیشت چې کله امن وي نو معیشت هغې سره ترقي کېږي باوجود د دې چې نه د فارن نه په پردو جنګونو کې ډالرې راتلې نه څه راتله خو معیشت په یو ټریک باندې روان شو خو چونکې داسې قوتونه شته په دې پاکستان کې چې هغوی د پاکستان ترقي نه غواړي که پاکستان ترقي دې خلکو کړی وی دا کوم چې دوی اوس موږ باندې مسلط کړي دي نو ما ته ده وویه چې د دې خلکو د دې خاندانونو مخکې زموږ ریلوې په انکم کې وه اوس په خساره کې ده زما پی آی په انکم کې وه اوس په خساره کې ده زما سټیل میل په انکم کې اوس په خساره کې زما پی ټي سی ایل په انکم کې اوس په خساره کې زما واګډه په انکم کې وه اوس په خساره کې ما هر یوه اداره داسې د پیسو ګوته کېدي چې هغه اداره دوی تباه کړی نه ده پی آی ولې تباه شوله 40,000 کسان یو ځل پیپل پارټۍ پکې امپلای برتی کړل هغې بوج نه شو چتولی سټیل میل ولې تباه شو 3,000 امپلای ضرورت و 21,000 امپلای پکې دوی برتی کړل سټیل میل هم په ځای باندې کېنو صرف د سیاسي برتیانې پکې دوی وکړلې هلته ټولې ادارې د دې خلکو د لاسه تباه د پاکستان اکانمي دوی د وجې تباه قرضونه دوی خلکو رلو سود په سود باندې رلي او ملک تبوی دې طرف ته بولی ما چې مخکې په 2014 کې دغه ورکړو ما صرف یوه مطالبه وه چې 3 حلقې راته کوله او په 4 حلقې که ما د الیکشن ګټلي خو زما به شي که زما ما صرف د یوه مطالبه وه زه ناست یم ما خو دهشتګردي نه کوله نه را سره موږ سب میلیټنټ وینګ وو موږ خو یو پولیټیکل پارټي وو او احتجاج زموږ آئیني او قانوني حق دی هغې موږ ناست یو 4 میاشتې موږ ناست یو 4 میاشتې پس چې سپریم کورټ په اکشن واخیسته او 4 حلقې کولاو شو یا 4 حلقې پی ټي آی ګټلې دې نه پس که اوس دوی وایي چې دلته دغه والا کانفرنس کېده د شنګای تعاون تنظیم والا کانفرنس کېده او هغې کې تاسو راتللی په اسلام آباد باندې ما اټیک کو نو مې د دې نه مخکې چې زموږ په لاهور کې جلسه او شنګای تعاون کانفرنس خو نه وکړه د دې نه مخکې چې لیاقت باغ کې جلسه او شنګای تعاون کانفرنس خو نه وکړه دې نه مخکې چې موږ په دغه کې سنجاني کې جلسه کوله او 4 ځلې یونیورسي رانه کینسل کړه او بیا هم چې وم کړه نو باوجود د دې چې دغه ایس او پي مطابق هم کړې وه او په پارلیمنت هاوس باندې اټیک وشو 10 مینیز زموږ د پارلیمنت نه اوچت کړل او ګرفتارۍ مې شروع شولې او موږ ته اریسټ کېدو دپاره په قطار باندې پولیس ولاړو نو دغه وخت کې ګوره چې خبره دا نه دا خو د دوی اصل یو نیریټیو دغه کې قوم اوس هغه شعور راغلی د دې موبایل دور دی دوی دا ټول هر څه ښکاره کړي دي
چې څوک په حق دی عمران خان په قید کې دی په جیل کې دی او هغه قیدي نمبر 804 سره قوم ولاړ دی او دوی سره نه ودرېږي دوی چې دومره د پاکستان د ترقۍ کې کردار ادا کوي نو ولې ورسره خل نه ودرېږي خو خلکو ته اوس دا پته لګېدلې ده چې دغه یو کس دی چې د ملک د کشتي هغه طرف ته اړولی شي پار کولی شي او باقي چې کوم دی خپل ذاتي مفادات دپاره لګوي ملک صاحب ستاسو چې کوم د ترقیاتي کارونه دي د 2018 نه تر 23 پورې تاسو یې معنی وایي دوباره بیا خلکو په تاسو باندې اعتماد وکړو بلکل نو د خلک ستاسو د ترقیاتي کارونو موازنه چونکې آفتاب احمد خان د دې خلکو نه ستاسو نه مخکې معنی پاتې شوی دی دغه سره کوي دغه یو څه تاسو د زړه خپل سایډ نوازه کوم دا چې کاغه ترقیاتي کارونه کړی دي نو 2 ځل سی ام پاتې شوی دی یو ځل انټیریر منسٹر پاتې شوی دی یو ځل هغه چې د نسو توانایي منسٹر هم پاتې شوی دی دغه ته ځان ورسوي کنه چې هغه یې سی ام دومره کارونه کړي دي هغه یې انټیریر منسٹر کړي دي تاسو یې ایم ان ای او دومره کارونه وکړي چې را کم خلک تنقید کوي چې هغه بند شي ګوره زه یو خبره کومه چونکې آفتاب شیرپا یو سینیر سیاستدان دی او موږ هغه د ریسپیکټ په دایره کې دننه ټولې خبرې کوو چې کله صوبه ایم پی یو او سی ام 2 ځل جوړ شوی هغه ټیم کې هغه کارونه کړي سی ام چونکې سټول طاقت ټول پاوري د هغې نه پس دا 3 ځل ایم ان ای پاتې شوی دی چې ایم ان ای د زما موازنه وشي چې ایم ان ای الان کې هغه په انټیریر منسټر د ټول وزیر اعظم نه پس ټولو نه اهم عهده انټیریر منسټر ده او بیا د انټیریر منسټر نه ټول اهم منسټر چې کوم دا انرژي منسټري ده دا ورسره پاتې شوي او زه ما سره د موازنه بالکل په دې کې ورسره زه کول غواړم زه ما مخکې 3.5 کاله ټینور تېر کړی زما په فیډرل کې حکومت په 3.5 کاله کې چې ما زه څه کړي زیرته اوس په د بجلۍ په مد کې ویم د ګیس په مد کې ویم د نورو په مد کې ورته په ګوتو شمارم د بجلۍ په مد کې چې ما 6 فیډرې نوې وکړلې 8 فیډرو باندې ما ای بي سي کیبل وکړو پاور ټرانسفارمر ما په شب قدر کې ولګول د ورلد بانک نه می تنګي د پاره او د شب قدر د پاره نور منظور کړی وي 70 کروڑ روپو ما یو ګرډ سیشن په صدر غړی کې جوړ کو چې هغه ما د تنګي او د شب قدر په منځ کې ایریا چې دوانه طرفونه ته فیټ کیږي دا ما وکړو مین ترانسمیشن لاین ما د ورلد بانک نه منظور کړو چې څنګه د غټ چې ترانسمیشن لاین راغلی زمونږ د ولټیج کمی چې د ولټیج مسله ور سره حل شي هغه د بجلی په مد کې زما کارونه شو 3000 ترانسفارمر ما ریپلیس کړی دي 200-300 ټرانسفارمر ما نوی لګولي دي کوم ځای کې چې د بجلی ایشو راغلی په هغې کې ما پوره خپل کردار ادا کړی دی دین علاوه که موږ بیا دغه طرف شو د ګیس طرف ته راشو نو د 1 ارب 66 کروڑ روپو ما لومبی پراجیکټ 750 کیلومتر دا منظور کړو په هغې کې 1 ارب روپو پراجیکټ په موقع ولګېده بیا زموږ حکومت ختم شو 66 کروڑ روپۍ زما وسم اس ان جی پی ایل سره جمع پرتې دي او هغه چې کوم مین پایپ لاین وشو د ډیسټریبیوشن لاین پاتې شو هغه کې په تنګي کې که زه وګورم ما تنګي تقریبا 70% ایریا کور کړی و په شب قدر کې ما 70 یا 80% ایریا کور کړی و بیا د 1 ارب روپۍ بل پراجیکټ د هغې نه پس از ما په اخري ان کې په پراسس کې اپروول شو او بس په دغه دوران کې دا سیز زمونږه د حکومت ختم شو دا د ګیس په مد کې شو دا د بجلی په مد کې شو چونکې دا فیډرل ډپارټمنټ سو بیا دین علاوه ما په جوماتونو باندې چې چونکې دلته موږ ته د بجلی غټ ایشو ده په جوماتونو نه هر یو محله کې جومات دي د هغې نه بیا ما نږدې محله اوبه وړلی شي دخل او دس هم کوی شي پکې عبادت هم کوی شي 400-500 جوماتونو باندې ما سولر سیسټم ولګولی د دین علاوه چې کوم دی ما په دغه کې په نو تاسو چې د جماعتونو دونه خدمت کوئ نو تاسو ته لیډر تر یهودیانو ایجنټ ویلی کېږي دا خبره ستاسو صحیح ده خو زموږ د یهودیانو ایجنټ چې کوم دی که نه د کینسر علاج هم غریبو له مفت کوي زموږ د یهودیانو لیډر چې کوم دی نیم یونیورسټي جوړه کړې په هغې کې هم خلکو ته مفت تعلیم ورکوي زموږ هغه یهودیانو لیډر چې کوم دی القادر یونیورسټي جوړه کړه هغې کې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په سیرت او په اخلاقو باندې درس هم پکې ورکوي زموږ هغه لیډر چې کوم دی هغه د جوماتونو امامانو ته تنخوا سٹارټ کړه زمونږ هغه لیډر په جوماتونو باندې سولر سیسټم یې وکړی او زمونږ هغه لیډر د او آی سی د اسلامي چې کوم د تنظیم دی د هغې 2 ځلې په یو میاشت کې 2 ځل د ټول اسلامي نړۍ اجلاسونه یې وکړل او زمونږ هغه لیډر په انټرنیشنل بین الاقوام باندې د اقوام متحدې په پلیټفارم باندې د لا اله الا الله او د حضور پاک صلی الله علیه وسلم مقدمه هم کړې وه
د يهودانو جنګ خو دې ته وایي خو لکه دا قوم خو درسې نه دغه خدا سي خبره نه او دا د 2024 په الیکشن کې مخې ته او 24 سال خبره راملې بل تاسو جمعتونو باندې چې موږ سولر ولګولې سکولونه 75 سکولونو باندې موږ په حلقه کې سولر لګېدلې دغه په مت کې کوم را شو د هیلث په مت کې نو د هیلث په مت کې ما سره پکې زیات کنټریبیوشن ام پی ایس د څونکه پروینشل ډپارټمنټ دی نو پروینشل ډپارټمنټ کې ظاهر خبره د ام پی ایس کنټریبیوشن ډیر از موږ پکې انپورټس تا په هغه کې په شفقدر هسپتال حالات وګوره د تنګي هسپتال حالات وګوره د پی ټی آی نه مخکې وګوره د پی ټی آی نه پس وګوره چې سټاف پکې څومره زیات شوی فیسیلیټیز پکې څومره زیات شوی اکوپمنټ څومره راغلی هیلث کارت ورته راغلی صحت انصاف کارت ورته راغلی لکه دا سیزونه سټپ بای سټپ لا کمه شته هر سیس کې دا زه نه یم چې پرفیکټ دی خو په هغې کې موږ کنټینیوس لګیو په هغه سیزونو کې موږ خلکو ته دغه کوخه سینیټیشن په مت کې ما 24 یونین کونسل دي ما هر یو یونین کونسل کې د 1.5 کروڑ نه زیات سینیټیشن کړی بل دلته به حادثې ډېرې کېدلې د مونډې نه ونیسه تر د زیم رسټ هاوسه پورې دا نیر په غاړه دا روډ ډېر نری دی 31 کروڑو پراجیکټ ما د سی ایم نه سپیشل پیکج واخیستو او د 31 کروڑ پراجیکټ بیا چونکې زموږ حکومت ختم شو اوس هم ته کار ټکه ټوکه شروع شي اوس ولا لګیو بیا ولا فنډونه ارینج کوو نو ما خپل کوشش برپور کړی دی کوشش مې دا کړی دی چې که زه د ایز ا ایم ان ای زه به ایز ا سی ایم نه سی ایم نه پاتې شوی خو ایز ا ایم ان ای دا فیډرل منسټر او زه ایم ان ای هم نو زه ورسره چیلنج باندې وایم چې زما تی ترقیتي کارونه هم د ګیس هم د بجلۍ او هم د نور ډپارټمنټ ملک صاحب ټیک د خلکو دغه ګیله زه به د خپل سایډ نه دا ووایم چې په ځای وځکه چې که تاسو ایم ان ای هم وایي نو حکومت ستاسو اگر چې درې نیم کاله موجوده وخت تاسو ایم ان ای په اپوزیشن کې ناست شئ حکومت در سره چې دی نو هغه در سره بالکل وړاندې زما خیال دا د ریسورسز مطابق تاسو د به فنډونه یا ایشو نشي او که ایشو هم شي نو هغه به څه دومره خاطرخواه نه وي نو څنګه به د عوام کنوینس کوئ یاره جی اوس خو ستاسو خبره ټیک ده خو لکه موږ د یو خبره باندې لږ مطمئن وو چې عوامو ته دا پته ده چې دا حکومت چې څنګه په جعلي طریقه راغلی او عوامو ته دا هم پته ده چې پی ټي آی سره څومره ظلم او جبر کېږي موږ ته 1% هم دا ایکسپیکټیشن د دې حکومت نه نشته دی د فیډرل کې چې کوم دی چې ګینه موږ سره 1% ښېګړه کوي زه په دې کوم کلي کې چې ناست یم دې کې 2.5 کاله وشول دې فیډر بجلي زما د وجې بنده کړې د پی ډي ایم حکومت ټیک او دا ما پکې ځان سټینډینګ کمیټۍ کې ما جګړه وکړې په اسمبلی په فلور ما ته اته موقعې اوسه پورې میلاو شوي دي او په اتو واڼو کې اووه ځل ما د بجلۍ ایشو ریس کړی دی د خپلې حلقې لپاره او هلته مې د سټینډینګ کمیټۍ چونکې خلک قوم ته نه ښکاري خو هغه موږ ته هلته پته لګي چې دې دپاره ما څومره فایټس وکړه خو د هغې باوجود د هغوی هغه رویه او هغه سلوک داسې دی چې هغوی وایي چې دوی موږ څومره سزا ورکولی شو او ورکړو خو عوام خبر دي عوام په یو کاز باندې په یو ویژن باندې عمران خان سره ولاړ دي او پاکستان مستقبل عوام په عمران خان کې دا سخته به د ارزي ده دا به تیره شي او انشاءالله دغه یو لیډر دی چې انشاءالله د عمل به د سختو نه وباسي ملک صاحب یو کوسچن د الیمن ګنډاپور صاحب باره کې کومه د دې نه مخکې چې کوم د 9 مۍ دغه واقعه وشوله د هغې نه مخکې هم تاسو چې کله په اپوزیشن کې وئ دلته چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت ختم شو نو د ریاست له سایډ نه خصوصا د پولیس له سایډ نه دلته کې د ظلم جبر خو زه نه وایم زیاتي شوي دي اوس هم هغه چیف سیکرټري ناست دی هم هغه آی جي ناست دی ګنډاپور صاحب به دا وایي چې یاره دا به زه ختمومه نو د ده څه داسې مجبوري ده چې هم هغه خلکه سټل په عهدو باندې دي وایي بل سیکرټري ده ته نه میلاویږي یا بل آی جي ده نه ورپیدا کېږي یا د ده څه نورې څه مجبورۍ دي وره جي داسې خبره ده چې 9 مۍ کې چې کوم ظلم او جبر شو نو واقعي چې دی کې دی آی جي او دی چیف سیکرټري ډېر غټ کردار ادا کړی او په دې باندې زمونږ صوبایي حکومت تحفظات سټیل دي چونکې د چیف سیکرټري عهده او د آی جي پي عهده چې کوم دا د فیډرل سایډ نه نو فیډرل والا دا کوشش کوي چې موږ د 2 کسان په دوی داسې امپوز کړو چې موږ په څه طریقه باندې خپل چې کوم میشن دی چې په هغه میشن کې موږ ته کامیابي میلاویږي او دلته موږ ډسټربنس په بیوروکراسي کې هم راوستي او په پولیس کې هم راوستي نو دا فیډرل ګورنمنټ طرف نه دا سیز په موږ باندې مسلط دی فیډرل ګورنمنټ موږ سره تا پته ده چې د صوبې سره څومره سوتیلي ما سلوک شروع دی د دې چیف منسټر
چې ځینو هغه باندې 24 غنټې انسوګیس وشو. موږ پرامن احتجاج لروانو ټوپک وسله را سره نه و چې دې ځای نه بس جنګ لروانو، پرامن احتجاج لروانو او 24 غنټې په یو سیم باندې د صوبې چیف ایگزیکټیو ته په انسوګیس ته په شلنګ ته په هر قسمه ځنه ایون د هلیکاپټر نم په شلنګ وشو. نو دومره حد پورې پسې لاړه د هغه چیف منسټر چې کله خپل چې هغه زمونږ د کې پی کې هاوس چې کوم دی هغه د پښتونخوا ډومین کې دی او هغه کې پی هاوس چې دا لاړ شي د یو 5 منټ د ریسک لپاره دی د پاره چې زبر لګ فرش مخامخ 24 غنټې سره باتروم ته مزي کپړې ګند شوی وي انسان ضرورتونه وي یا به یو کپ چای اوس کما نو ودن 2 منټس کې پسې دوی ورسېدل او هغه وایلیشن یو کو اډرس پاس یو کو لاړ په هغه کې ورل کې پی هاوس کې ورل او دا چیف منسټر د اریسټ کېدو کوشش وکړو، دا د عزتۍ کوشش وکړو. نو زما په خیال سره دا چیف سیکریټري د آی جی دا ټول موږ سره د فدرال ګورنمنت چې دا کوم جعلي حکومت جوړ شوی دی او صرف د دې د ایرې نه دغلته ناست دي چې دا کوم لیډر دننه په دې قید کې دی په اډیاله جیل کې چې دا لیډر کروته نو زموږ حالات به ډېر خراب وي. دغه مجبوری نه یو بل ډېر بد شي، یو بل پسې موږ د پیدایش نه ونی ساده تر اوسه پورې په پراپګانډیم کولې خو صرف په دې باندې چې دا سړی اسنه چې بار تر ونوځي موږ ته نقصان راځي. ملک صاحب تاسو د جیل لیډر خبره وکړه، تاسو د پارټۍ د خلکو سره به خبرې کیږي، څومره وخت کې ممکنه ګڼئ چې عمران خان صاحب د جیل نه بهر شي یا څه امکانات شته نشته؟ په قانون او د آئین مطابق شوی کنه قانون او آئین خبره خو نه کوم، قانون او د آئین مطابق وی کنه قانون او آئین عمران خان خلاف اسم نشته، هغه خلاص دی په قانون او په کې خو زبردستی دغلته کې نه ولې ظلم دی جبر دی هغه زبردستی په دې باندې لکه څومره هیومن رائټس دغه دی هغوی په ایون د دې پورې چې بار ملکونو هم په دې باندې روزانه په دغه کې د امریکا په کانګرس کې 60 سېنیټرز دا ویلي چې یو ملک وزیر اعظم سره ظلم شروع دی او عوامو سم ظلم سٹارټ ته کم از کم زموږ خپل صدر ته ویل چې تاسو چونکې تاسو پته ده زموږ ملک آزاد خو نه دی که موږ دا وایو چې دا آزاد دی حقیقي ازادي چې موږ یادو خو همدې ته وایو زه فارم پالیسي د خپل مرزه مطابق ملک صاحب خبره کټ کوم تاسو بخښنې سره یو عجیبه تضاد دا دی چې کوم عمران خان او د امریکا د کنسپیرسي او د انټرفیرنس خبره کوله دغه د حکومت راغورځولو د ختمولو نو هغه سېنیټر د په فیور کې خبره کوي. ګوره جی ستاسو خبره سټارټ دغه ځای نه وي، سټارټ ځکه دغه ځای نه و چې هغه سایفر قصه چې کومه وکنه نو سایفر خو دا یو حقیقت و چې سایفر راغلی و، بالکل سایفر راغلی و د دې دپاره چې که تاسو دا په عدم اعتماد کې لرې نه کړو نو تاسو به دا د نتایجو ته تیار شئ. د هغې په شا باندې د هغې په شا باندې د رشیا وزټ څه دپاره وکړې د رشیا وزټ دې دپاره کېدی چې پاکستاني قوم ته زه آزاد ارزان تیل او ارزان غنم والم چونکې هغه وخت کې په انټرنیشنل مارکیټ کې د دواړه څیزونه ډېر زیات په هاي پرایسز کې روان چې پاکستاني قوم دپاره والم د هغې هغه سزا شوه. دویم نمبر باندې د او آی سی سزا وه چې اسلامي ممالک د ټول را یوځای کول او د هغې کانفرنس په اسلام آباد کې 2 ځل کول د هغې سزا وه چې داسې یو لیډر مسلم امه کې را پیدا شو چې بیا درېیمه خبره دا وه چې په پردي جنګ کې چې کله دا وویل شوه چې آیا امریکا تا نه اډې وغواړي نو ته به اډې ورکوې نو هغه ابسلوټلی ناټ دا موږ چې وي دا فیکټر پکې و. اوس که هغه سېنیټران فرض کا ایز ا هول سېنیټر چې کوم سېنیټران خو چې کوم دا هم پولیټیکل خلک دي هغوی دا وکته چې دا کوم وایلیشن او دا کوم ظلم شروع دی او دا سوشل میډیا په تھرو یې هر څه نه خبرېږي نو هغوی دغه وکړو د خپل صدر ته لیټر ولیکو چې دلته خو چلیږي چونکې تاسو ته پته ده چې موږ خو د 8,000 جنازې چې په دې پښتونخوا کې اوچتې شولې نو دا جنګ زموږ و دا هر څوک مني چې دا جنګ زموږ دا پردی جنګ و د امریکې جنګ و او یو ځل بل مخکې د امریکې جنګ کړی او دا هم د امریکې جنګ نو په هغه جنګ کې موږ نه دلته دومره لاشونه چې اوچت شول نو دا چا د وجې دا د هغوی د وجې دا خو ځکه چې د هغې نه موږ مجبور وو هر څه مجبوري چې ده زموږ د دې خلکو بار پیسې پرتې وي د بار نه دوی دلته کاروبارونه دي دا شل مجبورینې دي دلته راځي په موږ سیاست کې او د ګټې وټې ځای دی او بیا د اوسېدلو او د روزګارونو ځای بار. ملک صاحب یو خبره کېږي چې د عمران خان او د ډونالډ ټرمپ خپل منځ کې یو کیمستري شته
زیاتره چانسز دا دي چې هغه ډونالډ ټرمپ په اقتدار کې راشي په امریکا کې. نو څه ګڼئ د هغه د اقتدار د راتلو سره د عمران خان چې کوم دغه د جیل ورځې شپې دي څه کمی پکې راتلی شي؟ اوس خو زه دا په شور خبره زه نشم کولی الیکشن به څوک ګټي، خو هسې عام تجزیې دا راځي چې ډونالډ ټرمپ به یې ګټي. او ډونالډ ټرمپ چونکې داسې و چې عمران خان ورسره میټینګ دوم شو او هغه لږ فین و د عمران خان، نو موږ دغه یو امید ساتلی دی چې هغه کې خپل سیاسي کردار ادا کړي. امید شته او نور موږ د دې خلکو نه امید نشته، خو د هغه نه هم دا امید شته چې کیدای شي هغه سیاسي کردار ادا کړي چې یو پرایم منسټر بې ګناه پروت دی، نه پې څه کیس شته نه پې څه شته او په جیل کې پروت دی، نو کیدای شي میبي چې وشي. ملک صاحب دغه ته ستاسو په حلقې خبره به وکړم، هغې کې ما د سکولونو وزټ کړی دی. د سکولونو کې د بلډینګز ایشوز دي، د کیپیسټي ایشو ده. په تنګي کې یو سکول دی د ګرلز سکول دی، هغې کې کیپیسټي د 700 سټوډنټس ده او هلته کې 1400 سټوډنټس په هغه سکول کې هغوی کې نو دي. د هغوی د انفراسټرکچر ایشو ده، کورسو مسایل دي ورته. نو دغه مسالې ستاسو په ذکر ستاسو نوټس کې راغلي نه دي که نه راغلي دي؟ د هغې لپاره ستاسو څه کار روان دی؟ بعضې مسایل داسې دي چې خو زموږ نوټس کې نه دي راغلي، لکه غټه حلقه ده 538 سکویر کیلومیټر ده، نو چې څوک راته علم کې راولي نو موږ ته به هغې پسې موږ فالو اپ شروع کړو. بعضې داسې وي چې موږ خپله دا پرایارټي ده زموږ په پاکستان تحریک انصاف تېر شوی ټرم یې ور وګوره، بیا یې سیکنډ وګوره، بیا اوس تھرډ ټرم شروع دی چې موږ دوو څیزونو باندې ډېر زیات فوکس ساتلی، یو په هیلث باندې یو په ایجوکیشن باندې. دا د انسان بنیادي ضرورتونه دي. په ایجوکیشن باندې زده کړه سړی کوي، وروسته ژوند یې پېښه کېږي، او هیلث باندې چې کوم دی نو دا بیسک څیز دی چې دا راشي بیماري دی هغه ته مجبوري وي د انسان. نو په هغې باندې زموږ بالکل نظر دی په سکولونو باندې. هغې دپاره صوبایي حکومت چې کوم دی کوم چې دا موجوده سکولونه دي دې کې چې کوم میسنګ فیسیلیټیز دي اول په دې باندې فوکس کوي. دوی یو پروګرام شروع دی د دې لپاره چې دا موجوده سکولونو کې میسنګ فیسیلیټیز کوم ځای کې دي چې هغه موږ ختم کړو. زه به دا نږدې سکول والم، ما سره په دې حجرې خوا کې دا سکول دی، دې دپاره ما ټنډر په تېر شوي ټینور کې وکړو، ورته ډېر ایشو شو. پی ډي ایم حکومت رالی د دې فنډ یې فریز کړ، فنډ یې فریز کړو. 2 نیم کاله تېر شول، دا ماشومان بار په ونې لاندې سبق او اوس علما بیا دوباره د حکومت چې رالی ما ریکویسټ وکړو، نو اوس په دې 31 په 10 تاریخ باندې ټنډر دی او دې له بیا ما پیسې دغه کړلې، صوبایي حکومت نه ارینج کړی چې دا بلډینګ په ماشومانو راغلېږي په 70s کې جوړ شوی دی، او هسې نه چې خو خدای مکه څه حادثه ونه شي، زیات پکې جاني زیات پکې ونه شي. نو دا څیزونه په پاکستان کې مسایل زموږ صوبه کې مسایل شته دي او په هغې باندې موږ فوکس دی او انشاءالله دا زموږ علاقه ده. موږ خو د دې ترقي او د دې خوشحالي زموږ خوشحالي او ترقي. ملک صاحب تاسو د تنګي چونکې د خپلې حلقې وزټس ریګولر کوئ، زه ګورم سوشل میډیا باندې یو ځای ته تګ بل ځای ته تګ. د تنګي هسپتال هم تاسو فریکونټلي وزټس کوئ هلته کې، خو هلته کې ایشوز دا دي چې ډاکټر چې د خپل ټایم نه مخکې دوی چې کوم هغه افیشل ټایم د ډیوټي اورز وي د هغې نه مخکې مریضان کتل بند کړي. تپوس ته وکړي نو یاره موږ سره دغه ایشو ده، یو ډاکټر دی او پیشنټس ډېر دي نو مزید کتلی نه شو. نور هم داسې ایشوز دي ستاسو ذهن کې به هغه الرېډي راغلي وي. نو سر دومره تاسو اکټف یې، دومره محنت کوئ، ستاسو هغه انسټرکشنز منلی کېږي، نو یا ولې دغه کې کمی نه راځي؟ مورجي داسې ده بعضې اډمنسټریټیو ایشوز دي. زموږ کار دا چې موږ فیسیلیټیز ورکړو، ډاکټران ورته ورکړو، هر څه ورکړو، او بیا د هغې لوک افټر چې کوم وي د هغې خپل انچارج وي ایم ایس وي. چونکې زه چې کله لاړم دا ځل ورغلم نو ما چې وکته سټاف څه کمی نه و، هر څه برابر و. دې کې ډېر څیزونه موږ په حکومت کې اډ شوي دي، لکه بلډ بینک دغلته راغلی دی، امبولانس یې ورته راغلي، او اوس پکې ریسکیو 112 2 سټارټ کړو، ډېر ژر به تنګي کې سټارټ شي. دغه چې کوم دی دا ایکسپریس لاین ورته وشو، د بجلۍ ایشو مو له حل کړه. ډېر څیزونه داسې چې سټپ بای سټپ اوس تلي وویل څه واشرومونو کې مسله ده، نو هغې دپاره ما 50 لک روپۍ اوس تنګي اسپتال ته کېغوستې، 50 لک مې شفقدر اسپتال ته کېغوستې، 1 کروڑ روپۍ مې جمال آباد کې ویټینګ ایریا نه وه، برانډه نه وه، نو 1 کروڑ مې جمال آباد اسپتال ته اوس دغه کړلې چې PC1 هم تیار کو، انشاءالله زر به د هغې ټنډر هم وشي. نو موږ په دې ټولو څیزونو نظر دی. بیا هغه MS نظم مطمئن نه ومه،
بیا زه لاړم او زه هم لاړم ایم پي اس اف خالد چې ما سره خالد خان دی هم لاړ او موږ دغه حکومت دغه ته د هیلث منسټر ته او هیلث سیکرټري ته ویل چې وایي موږ لا یو اکټ او ایم اس راک چې د ډاکټرانو نه صحیح طریقه سره والي او کار ته والي صحیح روټ ولا جوړه کړي ډیوټیانې ولا تقسیم کړي خلکو ته ښه پوره فیسیلیټیز ورکړي نو هغه څیز چې کوم دی اوس دا کوم ام اس چې راغلی په الحال ما ته پازیټیو راپورټس راځي او موږ په نظر دی په ان کیس د دې هم غلطۍ نه کېږي نو موږ خو د دې قوم منتخب کړو موږ د قوم دپاره به کوشش وکړو چې خلک راولو چې د قوم صحیح طریقې سره خدمت کوي. ملک صاحب د مټې نه تر د منډې پورې چې دا کوم سړک دی دا د هغه وخت نه هم په دې حالت کې نن هم په هغه حالت کې دی څوک چې دا د ډیم پروجیکټ دی دا خراب شو مخکې نو خراب تیر شوي ټینور کې موږ د مټې پورې روډ ټیک کړو هلک ځای پاتې نو زموږ پروګرام کېدو چې موږ پکې دا هم وکړو چونکې بیا زموږ حکومت ختم شو چې ختم شو نو په دې باندې د هیوي مشینري دغه ته ځي ډیم ته ځي نو ما هغه ورځ باندې موږ میټینګ وکړو ما او ایم پي اس اف دا خبره وکړله چې سی ایم صاحب ته موږ کیم ناستو چې دا یو ټوټه ده ډېره زیاته خرابه ده دا موږ ته دغه کړه نو سی ایم صاحب هم موږ سره کمیټمنټ وکړو چې زه تاسو له سارنجمنټ د فنډ کوم او د هغې نه علاوه د مومنټ ډیم چې کوم دې ته سی بي ایم په پروګرام کې کومې پیسې وې نو هغوی په ترو باندې موږ ورسره راسیس ټیک اپ کړی دی د پېښور کمشنر په ذریعه باندې چې وایي ته ستا د وجې دا روډ ما ته خراب شو لکه دې کې سی بي ایم پروګرام کې 4 ارب روپۍ وې نو کم از کم موږ ته دا لږه ټوټه چې کوم دا تاسو موږ ته د فنډ ایشوز دي دا دغه که نو د هغوی هغه پروګرام هغې باندې هم کار سټارټ دی پروسس دی او موږ خپل طرف نه په پروسس کې انشاءالله دا به کوو. ټیک ملک صاحب د وخت راکولو ډېره زیاته مننه مصروفه وئ موږ سره هم خبرې وکړې دغه چې ستاسو کوم هلې ځلې دي سیاسي دغه چې کوم مشکلات در باندې تېر شوي موجوده و دلته کوم مشکلات دغه ټولو باره کې کتونکي خبر کړل خوشحاله اوسئ قدرمندو کتونکو مهرباني ستاسو مهرباني چې راغلی موږ له دلته ما راله وخت راکړو ډېره مننه عزتمند شئ او زموږ د ستاسو د کیمرې په ذریعه باندې زموږ د خیالات هم خپل عوامو د رسېدلو کې کردار ادا کړي تاسو ډېره مننه. ملک صاحب خوشحاله اوسئ قدرمندو کتونکو دا پروګرام په دې ځای باندې سرته رسي په بل پروګرام کې به لیدل کتل کېږي تر هغه وخته پورې به لوی الله سپارم خوشحاله اوسئ.